أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. نحو سپارہ سورہ اعراف آیت نمبر 191 92 93 مخکې آیتونو کې الله تعالی واقعه د آدم علیه السلام ذکر کړه، ورپسې د اولاد آدم خبر ذکر کړه چې کله الله تعالی دوی له بچی ورکوي نو مور او پلار دواړه د الله تعالی نه دعا غواړي چې الله موږ له صالح بچی راکړي، روغ رمټې راکړي، نیمې رانکړي، لوند او شلې پرې رانکړي. الله تعالی وایي بچی زه ورکم، دعا یې زه قبول کړم، اولاد زه ورکم، او وروسته د دې نه دغه مور او پلار بیا ما سره شریکان جوړوي، وي دا د پلانکي د وجې، دا مې پلانکي نظر منلی و، دا د پلانکي بت د وجې، دغه رنګې نور خدایان چې مخلوق ځان له جوړ کړي وي نو د هغې نسبت هغې ته کوي. اوس الله تعالی وایي دا تاسو چې کوم شریکان ما سره جوړ کړي دي، زما نه علاوه بل چاته سجدې کوئ، زما نه علاوه د بل چا نه امداد غواړئ، نو ایشرکون ما لا یخلق، داسې خلک مو را سره شریکان کړي دي چې هغه هیڅ شیز نشي پیدا کولی. موږ تاسو وینو دنیا کې چې څه دي دا الله تعالی پیدا کړي دي، که هغه ځمکه ده او که اسمان دی او که انسان دی او که زراور دی او که غرونه دي او که اوبه دي او که ځنګلات دي، دا هر څه په ټوله زموږ عقیده او ایمان دا ده چې دا الله تعالی پیدا کړي دي. نو الله به داسې خلک مو شریکان کړو چې لا یخلق شیئا، هیڅ شیز نشي پیدا کولی. او حقیقت هم دا دی مخلوق به څه پیدا کړي؟ مخلوق خو که دوه شیزونه یو ځای کړي نو د هغې نه به یو څیز جوړ کړي، نو هغه څیزونه چا پیدا کړي دي؟ هغه هم الله پیدا کړي دي. د انسان ته دا طریقه هم الله تعالی ښوولې ده او فرمایي وهم یخلقون، او دا تاسو چې د چا عبادت کوئ نو دی خو هم پیدا شوی دی، دی هم پیدا شوی دی. یو الله تعالی دی چې دی نه د چا نه پیدا دی او نه ته څوک پیدا دي. او تاسو چې د بوتانو عبادت کوئ یا مو انسانان دي او هغې ته سجدې کوئ او هغې الله تعالی سره شریکان کوئ، نو هغه په خپله څه نشي پیدا کولی او حالانکې هغه په خپله هم پیدا شوی دی. نو د عبادت لایق صرف یو الله تعالی دی چې د الله نه ما سوا بل چاته سجدې مه کوئ، بل چا نه مه غواړئ. بیا فرمایي ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، دی طاقت نه لري چې ستا امداد وکړي، تا یو ځای کې پساوي او دی څه وکړي دغه معبودان تا خلاص کړي، او ته خو څه کې د خپل ځان هم حفاظت نشي کولی، د خپل ځان هم مدد او نصرت نشي کولی. هغه واقع مې درته ذکر کړی و، حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه، حضرت معاذ بن عمر رضی الله تعالی عنه چې هغه اوږده واقعه ده د اخرۍ شپې د بت په سر باندې چې ده نو توره کېښودله، وایي هره شپه څوک راځي وایي تا ګنده کوي، وایي که نن شپه راغلی وایي زما درته اجازه ده په دې توره دې سر ووهه، نو بت به څه وکړي؟ نو چې کله دغه دواړه صحابه بیا د شپې لاړه، هغه بوت یې چې ده نو د خپې نه وتړه، یو مړ سپی یې ورسره وتړه، په کوهي کې یې ځوړند کړه، نو دا صحابي له ایمان نه دی راوړی، د چې سهار وکتېدل، وایي ښه زه د ده عبادت کوم نو دی خپل ځان په خپله نشي ساتلی، نو دی به زما څه وکړي؟ نو الله تعالی وایي دا تاسو چې د چا عبادت کوئ د الله نه ما سوا، نو دی نه ستاسو امداد کولی شي او ستاسو خو څه کې خپل ځان هم نشي کولی، خپل ځان هم نشي بچ کولی. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، او که چېرې تاسو دی هدایت ته او سمې ته لارې ته ورابلئ، دوی ستاسو تابعداري نه کوي. سواء دعوتموهم أم أنتم صامتون، برابره ده که ورته چغې وهئ او که چپ پاتې کېږئ، بس ځان له یو ګټه ده پرته ده، نو ځان له یو څیز دی،
او تاسو په خپلو لاسو باندې د بت شکل جوړ کړی دی ورته سجدې کوئ نو که ورته اواز کوئ او که نه کوئ ستاسو اواز نه قبلوي ستاسو ته سمه لاره نه ښیي ستاسو مدد او نصرت نه کوي او بیا فرمایي ان الذین تدعون من دون الله عباد امثالکم تاسو چې دا چاته د عبادت کوئ بس دا ستاسو په شانتې بندګان دي او فدعوهم ستاسو په شانتې شکلونه یې جوړ کړي دي د انسانانو شکلونه دي نو که چېرې تاسو وایئ چې زمونږ د عبادت صحیح دی موږ په حقه یو نو فدعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین آواز ورکئ دته آواز ورکړه نو فلیستجیبوا لکم دی تا له جواب درکړي بس اسانه خبره ده چې ته د چا عبادت کې د یو آواز ورکړه نو د دې په مقابله کې د تا ته ښه چی ووایي یا دې ته دا ووایي چې ته څه وایې چې زه څه امداد وکړم ان کنتم صادقین الله وایي که خپله دعوه کې رښتونی عجیبه خلکو په خپل نظریه باندې په خپل عقیده داسې کلک وو چې د هغې د سره سوچ نه و چې دا موږ په کومه لاره باندې روان یو په غلطه لاره روان یو بت به په خپلو لاسو باندې جوړ کړو ځان له به مخې ته کېښودو هغه ته به یې سجدې کولې د هغه نه به یې باران غوښتو د هغه نه به یې اولاد غوښتل د هغه نه به یې چې ځنو خوراک غوښتو نو الله تعالی وایي که چېرې تاسو په خپله دعوه کې رښتوني یئ نو آواز ورکړي چې دې تاسو له جواب درکړي نو زه بیا صحیح یم چېرته جواب ګټې ورکولی شي یا خو یو انسان دی چې الله تعالی پکې دا طاقت یې ښیي الله وایي الهم اوس دی له عقلي دلیلونه مخې ته کوي چې ګوره د دوی خو په دې نه راځي سوچ چې دا ټیک دی دا غلط دی خو عقلي دلیلونه مخې ته کوي چې ورګه خو په دې پوه شو نو الهم ارجل یمشون بها ستاسو د دې بت او ستاسو د دې خدای خپې شته چې دی پرې لاړ شي الله تعالی وایي د ده خپې شته چې دی پرې لاړ شي ام لهم اید یبطشون بها لاسونه شته چې دی پرې نیولو کي ام لهم اعین یبصرون بها سترګې شته چې دی پرې لیدلو کي ام لهم آذان یسمعون بها غوږونه شته چې پرې واوري نو چې دا هر څه نشته او دغه شان یو شکل دی بس ګولاړ دی تاسو ته سترګې ولا مکلاو کړي دي او هغه تاسو ته نیغ ګوري خو لیدل خو نشي کولی نیول خو نشي کولی تلل خو نشي کولی نو قل ادعوا شرکاکم تاسو راوبلئ ټول شریکان او ټول معبودان ثم کیدوني بیا تدبیر وکړئ زما خلاف فلا تنظرون ما له مهلت مه راکوئ دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې اعلان وکړو چې دا بوتان ګورې څه نشي کولی تاسو د یو الله تعالی عبادت کوئ داسې فضول عبادت دی ستاسو فضول سجدې دي الله هم خفه دی د نفسو درکوي هم نه ولې هغه الله ته ولې سجده نه کوئ چې هغه د لار څه درکوي او دا خلک الله قرآن کې ویلي وه چې ګیر شو کله نو دوی به الله ته چغه واله مني الله خو بس هغه پلار دی که په دین باندې را روان وي موږ خپل دین نه پرېږدو نو دوی مشرکینو رسول الله ته وایي ته ګوره زمونږ د بوتانو بد وایي او دا ته ښه نه کړي د بوتانو بد مه وایه زمونږ د خدایانو دوی به ته خدایان وي زمونږ د خدایانو بد رد مه وایه او زمونږ د دې خدایانو خلاف مشن مه چلوه هسې نه چې ګوره څه بلا در باندې راشي ګوره زمونږ خدای به دې داسې کي ګورئ یو قسم له موږ وایو ته خدای پسې خبرې کوې نو ګوره خدای به دې ووایي نو دوی به وایي ته زمونږ خدایانو پسې بد وایي د دوی د عقیدې بد وایي نو ګوره خدای به در باندې څه راولي نو الله تعالی آیات نازل کو پیغمبر علیه السلام ته وایي قل ادعوا دوی ته ووایي ادعوا شرکاکم دا خپل خدایان مو راوبلئ دوی له آواز ورکوئ چې دی زما خلاف لګیا دی او ثم کیدوني بیا زما خلاف تدبیرونه او چل ول وکئ او فلا تنظرون ما له مهلت مه راکوئ ګورئ چې ورګه اوس به دې سم کي نه چې څه کوئ نو وکئ چې څه مو خوښه ده دا ټول وکئ خو څه کېږي نه ان ولی الله الذي بېشکه کارساز زما هغه الله دی چې هغه کتاب نازل کړی دی ویتولى الصالحین او هغه ملګرتیا کوي د نیکانو چې هغه الله تعالی د نیکانو خلکو ملګرتیا کوي نو د خپل رسول به نه کوي ولې د خپل رسول به سر کې کوي ولې دا د الله تعالی بنده دی نو فرمایي والذین تدعون من دونه لا یستطیعون لکم نصرکم ولا انفسهم ینصرون تاسو د هغه چا عبادت کوئ چې هغه خو څه کوي طاقت ستاسو د امداد نه لري او نه د خپل ځان امداد کولی شي که ته آواز ورکې ستا آواز اوري نه او تا ته ګوري او مخامخ درته ګوري خو لیدل نشي کولی او هم لا یبصرون نشي لیدل نشي کولی نو د هغه چا عبادت مه کوئ چې څوک محتاج دي څوک تاسو په خپله جوړ کړی دی موږ مخکې ویلو دې خلکو به د ګټې نه او د لرګي نه به په خپله باندې د بت شکل جوړ کړه د انسان وایي دا بت دی دی به باران کوي او دی به اولاد راکوي او دی به پټې ساتي او څو قسمه عقیدې د دی وي نو الله تعالی د هغې ټولو رد وکړ چې ګوره هغه څیز چې تاسو جوړ کړی دی دا خدای نه دی خدای هغه دی چې هېچ چا نه دی جوړ کړی
هیچا نه دی پیدا کړی، هیڅوک ته پیدا نه دي، هغه خدای دی. هغه خدای ته اواز کوئ، د هغه خدای نه امداد غواړئ، هغه خدای یوازې ګڼئ، نو الله تعالی به تاسو دنیا او آخرت کې کامیاب کړي. ایشرکون تاسو شریکان جوړوئ ما له هغه چا یخلقو شیئا ما لا یخلقو شیئا هغه چې هیڅ شی نشي پیدا کولی وهم یخلقون او دی په خپله پیدا شوی دی ولا یستطیعون لهم نصرا طاقت نه لري ستاسو دپاره د امداد کولو ولا انفسهم ينصرون نو نه د خپل ځان امداد کولی شي وان تدعوهم الى الهدى که چېرې تاسو رابلئ دی هدایت ته او سمې لارې ته لا یتبعوکم دی تابعداري نه کوي ستاسو سواء علیکم برابر ده په تاسو باندې دعوتموهم که تاسو یې رابلئ ام انتم صامتون یا چپ پاتې کیږئ ان الذین بشک هغه کسان تدعون چې تاسو رابلئ من دون الله سوا د الله تعالی نه عباد امثالکم بندگان دي ستاسو په شان ته فدعوهم راوبلئ دی فلیستجیبوا لهم فلیستجیبوا لکم نو جواب دی در کی تاسو ته ان کنتم صادقین کو چېرې تاسو رښتونی یې الهم ارجل یمشون بها آیا شته د دوی خپې یمشون بها چې ګرځي په هغې ام لهم ایدن آیا شته د دوی دپاره لاسونه یبطشون بها چې نیولو کي په هغې ام لهم اعین آیا شته د دوی دپاره سترګې یبصرون بها چې لیدلو کي په هغې ام لهم آذان آیا شته د دوی دپاره غوږونه یسمعون بها چې اورېدلو کي په هغې قل ادعوا شرکاکم ورته ووایه ادعوا شرکاکم راوبلئ شریکان خپل ثم کیدوني بیا تدبیر وکئ زما خلاف فلا تنظرون ما له مهلت مه راکوئ ان ولی الله الذي بشک کارساز زما الله تعالی دی الذي هغه الله نزل الکتاب چې نازل کړی دی کتاب وهو يتولى الصالحين او هغه ملګرتیا کوي د نیکانو والذین هغه خلق تدعون چې تاسو یې رابلئ من دونه سوا د الله تعالی نه لا یستطیعون نصرکم طاقت نه لري د مدد کولو ستاسو ولا انفسهم ینصرون او نه د خپل ځان امداد کولی شي وان تدعوهم الى الهدى که چېرې تاسو یې رابلئ هدایت ته لا یسمعو دی نه اوري وتراهم ګوري تا ته وتراهم ينظرون ویني به ته چې ګوري تا ته ولهم لا يبصرون او دوی لیدل نشي کولی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين الله زموږ دا ویل اورېدل په خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله دا ناسته مو قبول او منظور کړي الله موږ ته د نیکو اعمالو توفیق رانصیب ګناهونه مو نه وساتي ګناهونه راته معاف کړي الله خوشحالي راته نصیب کړي هر کور کې خوشحالي راوړي پریشانۍ ختمې کړي څومره بیماران دي کورونو کې دي هسپتالونو کې دي شفای کامله یې نصیب کړي څومره قرضدار دي الله قرضونه خلاص کړي الله بېروزګار له روزګار ورکړي د چا شته الله برکت نصیب کړي الله موږ ټول خوشحاله کړي ټول په نیکو اعمالو باندې راولي ګناهونه نه مو وساتي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله